صحابه کرامو هر یو د حسد د نفاق او د بدو خوبۍ نه پاک وو. د هغوی اصلاح نبي کریم صاحب په بره راست کړی و. هغو دنیا کې کوم کار کړی هغه موږ نه شو کولی. وجه څه ده چې هغو ډېره عظیمه اصلاح شوې وه، ډېره عظیمه اصلاح شوې وه. بیا هغه نه بعد تاسو تاریخ چت کړئ چې چا په دنیا کې داسې کار کړی ده چې هغه رښتیا و کار ده چې هغه نه دنیا ته فایده رسېدلې ده، هغه دغه صوفیان دي. صوفیان مطلب دا چې دا چې د کوم خلکو د خپل ځان تزکیه کړي. ته صوفي نه یې ته یایې، ته یې ته شیخ نه یایې، ته یې ته الله دوست نه یایې، تاسو کومه نما په کې دي نما تا په خولې کې ده. خو دا شاید دغه و، شاید دغه و. دغه شی شیطان نشي برداشت کولی، ځکه چې ته پات ده چې چېرته کې کار کړی دو کړی ده. مجدد الفساد رحمت الله علیه شیخ صوفي و، خلک یې تیار کړو، علمګیر رحمت الله تیار کړلو. څومره کار یې وکړو چې د علمګیري پړاو یې د هغه ده چې د پوښت باندې دا صوفي ده. او بیا یې په خپلې دنیا کې په خپلې ځان باندې په د خپلې علاقې باندې بیا یې شریعت نافظ کړو، بیا یې د الله تعالی دین نافظ کړو. دا چا کار و؟ صوفي کار و. او بیا دویم هغه نه بعد امام شامل رحمت الله علیه وګوره، هغه خو ټول خو دا خو مخکې تېر شوي دي، خو دوی نه روا دا نږدې وخت راشه چې کوم چا د کوم جګړې چا کړي دا به باګون دي. دا څوک دي چې دې خلاف ځکه د انګریز کار کړی ده چې دې دغو خلکو کارونه کړي دي که داسې خلک بیا جوړ شي نو بیا خیر نشته، بیا مې خیر نشته ده. همیشه یې دو سرګوبي د دو سر چې مت کړی ده هغه اکسیجن مت کړه چې هغه خشک وي، هغه دغسې اوچت شوی وي. تاسو تاریخ وګورئ، تاریخ به هغو تحریکونه اوچت شوي وي، اوچت شي. خو آینده دپاره د امت دپاره د مسلمانو دپاره د خیر په بجای د شر سبب ګرځېدلي. وایي ګورئ هغو وروسته مسلمانانو ته چې کوم تاوان رسېدلی ده هغه تاوان به د هغه د خیر نه عظیم ګناه زیات، خیر به نه و، خو ظاهر کې به لږ غنې ویلو چې دا مو دا وکړو دا مو دا وکړو. که پانګې به ووهلې هغه وروسته بیا مسلمانانو ته یو کار وکتو، مسلمان په تکلیف کې واچولو. تاسو وګورئ چې کوم تحریکونه د الله والا خلي دي هغو څه حال ده. مسلمانانو دپاره یې خیر پرېږدوله که بېخیري پرېږدوله. زه دا نه چې ښه یا بد، زه یم چې هغه چې د اصلاح شوي وي هغه بیا قدم سیخ لګېږي، بیا هغه خبره سیخه لاګي. هغه چې کوم خلک وي هغه مضبوط خلک وي، دغه شیطان نشي برداشت کولی. نو ترنګزو بابا څوک و؟ بابا و. څوک و؟ دا ترنګزو بابا و. ترنګزو بابا همیشه د هغه خلاف جنګ کړی و. چا؟ د انګریز خلاف جنګ کړی و. حاجي امداد الله رحمت الله علیه او د هغه چې کوم شاګردان وو مولانا قاسم نوتی رحمت الله علیه چې نن د دنیا کې څلور پنځه دنیا کې د دیوبند نام ده د دې بني څوک و؟ قاسم نوتی رحمت الله علیه. دا یې د دې حضرت حاجي امداد الله رحمت الله خلیفه ده. دا و شهید احمد ګنګوهي رحمت الله علیه چې د په سلسلې کې د مړه سوري کې دا ټول څه د دا د حاجي صاحب خلیفه و. دا بیا دوه ټول د انګریزانو خلاف جهاد کړه، جنګ کړه. حضرت مولانا الیاس رحمت الله علیه دا د دغه د تصوف جاري سړی و چې تاسو یې ګورئ چې په دنیا کې چې چېرته کسې بشترابې په مټ کې نیولي وي برچولی وي قبر ته به یې وروړي چې د خدای په لارې کې ووځه پروت یې راځي پروت یې هسې خبره مې وکړه چې دومره خوري کوي غریبان، دومره مشقت اوچتوي، دومره ستړی کوي. دا ټول د چا تحریک و؟ اخ صوفي تحریک و. چا؟ ای بابا تحریک، ای بابا تحریک و. سواد بابا به کتلی تاسو په دې ځای کې چې کوم ځای کې کوم بابا ناسته په ځای کې انګریز پښه نه ده لګولې، نور ځای کې پښې به لګولې ځکه چې هغو ته یار همواره وه هغه ځای کې. نو دا ټول چې کوم دغه چې کوم کارونه کړي دا صوفیاو دا انګریز نشو زغمله.
د دې وجې نه همیشه شیطان او د شیطان ملګرو دا کوشش وي چې خود نه تصوف کې داسې خلک پیدا کړي صوفیانو کې چې هغه هم د تصوف دپاره څه شي خطره وګرځېږي او د بار نه پسې الزامات شروع شي ته نو دوه قسمه کار به وکړو نن کې موږ کې صوفي به نه و نما یې پر کېږدو چې دا صوفي ده چې پلار به مړ شو پلار به نیک سړی و ښه سړی به و انګریزانو به یا د نور چې کوم باطل خلک و دوی به په دوی باندې چاپېر شو دا پیسې ورکوه دا ټکې ورکوه داسې کوه داسې کوه هغه غریب هغه خپل یار نه وي خطا وکړه به چې وګوره پیران داسې یوسه دا وګوره کسې پردی پیسې خوري وګوره پرې حرام خوري خو دا خو په هر ځای کې شته دي د ډاکټر زوا هغه اوس په ډاکټر چا ورته د ډاکټر ده ډاکټر زوا ډاکټر نه وي ډاکټر به ډاکټر زوا به خپله ډاکټري زده کوي هغه نه بعد به ډاکټر کېږي کېدای شي چې د هغه د خپل پلار ښه زیات ډاکټر جوړ شي نه خو ډاکټري به خپله زده کوي دا نه چې دا مثلا په ابا چې ډاکټر و دوی ډاکټر شو چې بیا دا مړ شو بیا لمسا ډاکټر شو بیا څه لکه څنګه مړي د قاضیانو دا کله کله موروثي مړه کړي دي که نه دا صوفي دا موروثي شی نه ده پیغمبري د پیغمبر زوا چې کوم وي د هغه چې کله د الله د خپل د پلار لار نه خطا و الله تعالی دی چې لیس من اهلک دا یې اهل نه ده هغه د نوح علیه السلام ته په سترګو کتل چې مخکې ډوب شو هغه نو دیو خو دا خلکو دا ترتیب جوړ کړو چې چېرته د پلار یې شیخ و پلار یې نیک سړی و چې هغه مړ شو زوی په هغې ګډیا به یې پوست کړی بس اوس ته چلی او هغه چې کله د چا طریقه کړې ده بیا یې کړې ده دې پر نه ده کړه چې زه چې ته نیک سړی جوړ شم هغه یې د ابا ګډي مې خلي کېږي ګډۍ دې پر هغه ګډي ټینګوي خپله یو کار خدا ته وکړو بل دا چې تصوف والا کې داسې ټپ ورته خبرې شروع کړي چې هغه صوفیانو نه ډېرې لرې وي اوس هغې مکان نشته نو هغه تصوف خو ما تاسو ته وښایي چې تصوف دغه شی و چې کوم تاسو ته ما بیان کړو دغه و دوی نه بل څه جوړ کړو نو خود د چې کوم خلکو یې کې و دوی نه بل څه جوړ کړو بل بار نه پسې داسې ترتیب برابر کړو چې خلاف پرپیګنډې شروع کړي دا باباګان دي دا دي دا دي تاسو ګورئ هغې نه چې دا هغې کې هلکې کې سپکې کې محترمو لکه څنګه په هر ځای کې په هر شي کې ښه شته بد شته که ښه نه وي بد به نه چلېږي دا روپۍ چې کومې چلېږي سکې د خلک کوټه روپۍ چې دغه نوټ چې کوم دغه کوټه ده هغه 2 اصل وي که نه وي کاغذونه څوک نقلي نه چپ کوي کاغذونه څوک نقلي نه چپ کوي خو اول بیا هغې اصل 50,000 روپۍ نوټ موجود ده اوس که څوک چې ته نوټ جوړوي 50,000 دا به څه کوي چې جلي جوړوي جلي د جلي به ونه جوړوي چې اصلي موجود وي چې اصلي نه وي جلي به څنګه وي جلي شي ونه جوړېږي خل ونه جوړوي چې د اصلي په نوم باندې څه کوي په هغه په نوم باندې وچلوي هغه په نوم باندې د شی وچلوي نو دا صوفیانو ته ماسکې روبسلو څه ته د بار نه مخالفت شروع شو څه خلق داسې وو ساده خلق وو چې هغوی داسې صوفي ده وګوره کوش دروغ وایي چېرته کې پیسه کړي چې هغه پسې منډه وایي دا څه شو هغې متنفر شوې نو دا په هرې شعبې کې شته په علماو کې شته ښه علما شته دي بده شته دي خود علما سو ذکر په نبي کریم صلی الله علیه وسلم په خپله کړی دا شته دي نو محترمو دا یو کوم چې کوم دا شاید چې کوم دا تزکیه دا تزکیه چې کله انسان وشي چې کله د الله رب العالمین سره تعلق سي جوړ شولو دا خوبې بدې خوبې لاړې نه ښې خوبې کې راغللې د زړه اوس الله سره ولګېدو چې الله سره د زړه ولګېدو د کې ښې خوبې رسي د کې به شکر رسي د کې به سخاوت رسي دا به سخي وي دا به بهادر وي درېږي نه توضو به کې